د عدنان انیس ګل نظم څو ټکي. اوس مې هم یاد شي هغه خبره چې اوس سپوږمۍ په سترګو سترګو دننه ما نه څه سوال کوو، زه پوهه نه هم. د دغه سوال جواب ترې ما وپوښتو، نو په خندا شوله او غلي غلي راته یې څو ټکي د خولې وویستل. د دغه ټکو تنهایي مطلب و، د دغه ټکو ژوندون ډېر ګران کار و، د دغه ټکو پیټه ډېر زیات دروند و، د دغه ټکو ژوند په اور کې ژوند و. دغې ښایسته او د سپوږمۍ په شانتې پیغلې ته هېڅ هم ما ویلی نه شو، خو دغه پیغله د دې څه خبر وه چې تور تمونو کې لو شوی خلک چې غارونو کې ژوندون کړی وي د هغوی سترګې رڼا نشي زغمی، چې همیش د ځان پوټي خوړل وي دوی له ډېر ټکو معنی نه پېژني. خو مې له خولې نه لا وتلي نه وو، د خپو کشار شو مونږ وترېدو. ما د خپل کور اړخ ته تګ شروع کړو، هغه هم ورکه شوه زما له سترګو. څه لږ وخت پس چې تنهایي خپره شوه، د جومات د لوډ سپیکر اواز شو چې د پلانکي لور د پلانکي خورکۍ د دې دنیا لاړله خدای وبخه، اوس سمدستي به یې جنازه کېږي. سم وارخطا په منډه لاړم. هغه سپوږمۍ په خوب بوډه پرته وه، هغه د خپو کشارو کار کړی و، هغه خپل رور حلاله کړې وه، خو پر ورور ټول کلي سم فخر کوو. بابا یې ویل چې ښه شوه ولاړه، دی خو د کلي نه جامې ویستلې، دی خو زمونږ عزت په سیند لا وکړو، دی خو د رور په لمن داغ ولګوو. د هغه خلکو هغه تور زړونه د جهالت په ژوند خوشحاله خلک چې چېرته بله یو سپوږمۍ مړه نه کړي، هغه یو څو ټکي یو چا ته نه وایم، د هغه ټکو نه مې ویره کېږي.